Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to IMS Learners, د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور انګلیش د دویم کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن بیسډ آن کریکولم 2020. د دویم کلاس ګلونو ماشومانو تاسو ته موږ د انګلیش په کلاس کې هرکلی وایو. نن به موږ انګلیش بوکس تاسو سٹارټ کوو. دې کې چې کوم لومبی سبق ته راځو کنټینټس ته. دا ټیبل اف کنټینټس ته فهرست چې ورته موږ وایو. ګوره پهلنی یونټ ته ټاینی کریچر. د دې څه مطلب شو؟ ایک چھوٹی سی مخلوق پیج نمبر 1 باندې موجود دی او تیمز دی نیچر او سب تیمی دی برڈز یا اینیملز. ٹھیک شو، راځي سٹارټ اخلو. پیج نمبر 1 یونٹ نمبر 1 A tiny creatures. ایک چھوٹی سے مخلوق، یو وړوکی مخلوق. انشاءالله دې سره به موږ د دې دا کوم ایکسرسایز دی هغه به هم کوو. دا د دې کوېسچنز دي خو اول د دې سبق موږ وایو بیا به دا وایو. نو ایک چھوٹی سے مخلوق، ګوره بچی تاسو به لیدلی وي چې اکثر تاسو کورونو نه بار روځئ یا ګراوند ته روځئ یا لاره وي چې هر څه وي تاسو وینئ. ګوره میږې وي، ماشی وي، مچ وي، کټمل وي، مچۍ شوه، یو طرف ته ګوره غوا وي، چیلی وي، بوټي وي، بلبلکې وي، هوا لګیږي، بوټي پاڼې خوځیږي. نو دا ټول حالات تاسو وینئ. ټیک ده؟ نو دا څه چې تاسو وینئ دا واړه واړه، نو دا د الله تعالی مخلوق دی. لکه A tiny creature، ګوره دا د شاعر به د بک کې ولې دا شامل کړی دی، د دې څه خاص مطلب دی. مطلب د دې دا دی چې په دې دنیا باندې وړوکي نه وړوکی مخلوق هم شته، صحیح ده، او هر هغه مخلوق څومره چې وړوکی هغه په خپل حالت باندې خوشحاله دی. فار ایگزامپل یو ماشی دی، یو مچ دی، یو کټمل دی، یو میږی دی، هغه د الله تعالی شکر وباسي چې شکر دی زه دې همدا ماشی پیدا کړی یا د میږی پیدا کړی یا مچۍ یا بل څه. لکه یو چیلی ده، نو هغه هم د خدای شکر وباسي چې شکر دی زه د یو چیلی پیدا کړم. دې سره ګوره انسان دی، انسان هم شکر وباسي چې ای خدایه زه دې شکر دی چې یو انسان پیدا کړم. دغه شان داسې دا ځناوران هم خپل شکر وباسي د الله تعالی نه. ٹھیک شو؟ نو د دې سبق به د یونټ به د بک کې دا مطلب دی. دا شاعر اسې نه دی راچولی، د دې څه خاص مطلب دی. ٹھیک ده؟ او په دې کې مونږ یو قسم له د الله تعالی بړایي هم بیانو چې الله ډېر عظیم ذات دی او وړوکي نه وړوکی مخلوق هم پیدا کړی دی، خو د هغه څه مقصد دی دا هسې نه دی. نو دې نوم دی A tiny creatures. اوس راځو دې بل پیج ته چې سٹارټ والو. پیج نمبر 2 دی गेटिंग स्टार्टेड. गेटिंग स्टार्टेड څه مطلب دی؟ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب راځي شروع الو، سٹارٹ الو، ځان تیار کړئ. ٹھیک شو؟ وی look at the picture below. look at the picture. picture څه ته وایي؟ تصویر ته. below mean نیچه. وی تاسو د لاندې تصویر ته وګورئ. Arsim is very happy to see colorful flowers. Arsim چې دی is very happy. very mean بہت او happy mean خوش ہو. ارسم چې دی هغه ډیر زیات خوشحاله دی. happy mean خوش ہو. to see colorful flowers. see mean دیکھنا، colorful رنگ برنگ، مختلف کلرونه، رنگونه، flowers پول. هغه ولیدل، هغه ویني، هغه تخکاری. a bright shiny sun او کوم bright مطلب shiny چمکدار. bright mean روشن او شاینی مین چمکدار. سن سورج، هغه ویني، هغه ته ګوري. A clear blue sky. ایک صاف نیلا آسمان. پوشی مطلب نیلا آسمان، صفا آسمان هغه ګوري. and butterflies اور تتلیا او اخوا دی خوا کمی butterflies چې دی هغه ګوري. he is thanking Allah. ټیک شو؟ هغه د الله تعالی شکریا ادا کوي. for all these things، د دې ټولو سیزونو چې هغه دا ویني او دا انجوy کوي. لکه دې پکچر کې تاسو ګورئ دا یو ماشوم دی او دا وګوره دا یو بوټی دی، دا د دې
پاڼې دي دغه شان وګورئ بټرفلایز دلته موجود دي سن دا دی ګوره شاینینګ سن دی او اسمان ته وګورئ مطلب کلیر بلو سکای دا ټول منظر تاسو وینئ که نه نو یو ماشوم هسې لکه دا یې لګیا دی دې سره لوبې کوي یو ماشوم چې وي ګوره هغه د ماشوم فطرت وي چې هغه ګوره اکثر لوبې کوي بار روزي مطلب میږیانو سره لوبې کوي خاورو کې لوبې کوي یا دا شان څه چیلۍ میلۍ وي یا بل څه وي ګډ وي نو هغه خوښوي هغه نه پوهېږي که نه نو هغه هغې سره لوبې کوي ٹھیک ده بیا وګورئ وایي لیټس ټاک آیې بولې Do you see different things around you that Allah has made for us? Do you see mean دغه different things around you that Allah has made for us تاسو چې دا غیر چاپیره څومره څیزونه ګورئ دا الله تعالی زموږ دپاره جوړ کړي دي مطلب زموږ دپاره دي دا موږ وینو name a few of them او یو څو نومونه تاسو په هغې کې ګوره دلته راکړي دي غیر چاپیره چې تاسو سره څومره سیزان دي هغه تاسو ته ښکاري او یو څو نومونه واخلئ چې هغه کم کم دي لکه ګوره مچ دی ماشی دی کټمل دی مچۍ ده ملخ دی ټیک ده بټرفلای دی سن دی اپل دی مینګو دی ټری ده او نور پوش دا ټول څومره سیزونه دي دا دلته موږ له راکړي دي دا موږ نومونه واخیستل ښه دویم دی ګوره do you thank Allah سبحانه وتعالی for all of his blessing how او تاسو وایي د خدای الله تعالی د دې په دې کوم نعمتونه چې درکړي دي په دې شکریا ادا کوئ د الله تعالی د رحمتونو د نعمتونو او څنګه ادا کوئ هاو نو ګوره تاسو مونځ اودس کوئ بیا دعاګانې غواړئ نو دا شکریا ادا کول دي که ذکر کوئ مونځ اودس کوئ یو بل سره ښه کوئ پوه شوې نو دا د الله تعالی شکریا ده راځو دې بل پیج ته ګوره اوس وایو دې کې چې کوم سبق دی ګوره لومړی پیج نمبر 3 دی د بګ څه ته وایي د بګ وایي کټمل ته کټمل خو پېژنې که نه کټمل ته څه وایي د بګ کټمل ټیک شو او دا بګ چې دی دا ما سره په انسیکټ کې راځي انسیکټ څه ته وایي حشرات ته کوم دا مچ ماشي او اخوا دېخوا مچۍ دا په څه کې راځي دا په انسیکټ کې راځي حشراتو ټیک ده بیا ورپسې دی پری ریډینګ پری مین فرست او ریډینګ مین پړنه وایي لوک ایټ د ګیون پکچر اینډ ډسکرایب د انسیکټ تاسو وایي کوم تصویر چې راکړی دی دې ته وګورئ او ډسکرایب یې کوي دا انسیکټ چې دا کوم یو دی څه شی دی ګراس هاپر دی ټیک شو ګراس هاپر دې ته وایي او دا وګوره دا د خپې دي دا د انټینا دا وړې خپې دي دا غټې دي دا هغه شان دا وزرې دي دا وګوره دا تصویر دا هم د انسیکټ دی ښه ګراس هاپر بیا وایي what do you understand by the title of the poem what do you understand means سمجھنا by the title of the poem دا کوم د poem title چې دی title څه ته وایي ګوره دا د دې سبق title دی د دې poem title دی دا ښه نو تاسو وایي په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا یې ولې ورکړی دی نو موږ وویلې چې دا یو کټمل دی دا ګوره یو انسیکټ دی او دا ټول نه وړوکي مخلوق هم شته خو دی په دې دنیا پیدا کړي دي او دا کوم کټمل چې دی یا مچۍ ده یا بل څه دي هغه په خپل حال باندې خوشحاله دی او شکریا ادا کوي د خدای نه ټیک ده چې شکر دی زه یو کټمل یم یا شکر دی زه یو ځناور یم یا شکر دی زه یو مچۍ یم یا میږی یم ټیک شو اوس به راشو دې سبق ته ګوره څه وایي and when the rain had gone away وایي چې څنګه باران ختم شو gone mean چلنا away چلنا مطلب ختم ہونا چې څنګه وایي باران ختم شو کو خیال هم کړی مطلب باران شروع وي هغې نه بعد ګوره چې باران ختم شي د ماشومان روزي کورونه هسې بس باران ختم شي که نه بار هغه ماحول ته روزي وګوري باران وشو نور روزي نو دا انجوی کوي ټیک ده بیا وګورئ and sun was shining everywhere او کوم سورج چې دی هغه چمک نه شاینینګ څه ته وایي چمک نه مطلب چمکېدو everywhere هر طرفو مطلب چې باران ودرېدو نو نور راوختو هغه چمکېدو مطلب رڼا یې کوله هر طرف ته I ran out on the walk to play او زه راووتمه چې زه لوبې وکړم مطلب رامنډه مې کړې راووتمه چې زه بهر لوبې وکړم and found a little bug was there and found mean پایه
او ما ولیدل یو لیټل یو وړوکی بګ یو وړوکی کټمل چې هغه دلته روان و مطلب هغه راوتی و and he was running just as fast او هغه رننګ شروع کړو مطلب منډه والا خو په تیزی سره هغه روان و fast mean تیز as any little bug could run لکه څنګه چې نور واړه واړه کټملې منډه وي داغي په شان دا هم در خپل روانو او منډه سٹارټ کړي و روانو until تب تک he stopped the breath at last هغه شان روانو تب تک چې کله هغه بیا ودرېدو وروسته او غټه سای واغسته مطلب سای غټه اغستې اخرکار او هغه بیا ودرېدو ساګانې اغستې all black and shiny in the sun او ټول چې هغه ودرېدو نو زه ورنږدې شوم ما ولیدو مطلب هغه ما ولیدو black and shining in the sun هغه ګوره تک تور او shining in the sun په دې نور کې هغه کم تور سرمن چې وا کم سکین چې هغه چمکوالو تک تور چمکیوالو نور ته ټیک شو بیا وی and then he chirped a song to me هغه نه بعد هغه ماته مطلب هغه چوچو شروع کو یو سونګ راته ویل تاسو ګوره که خیال کړئ انسیکټ وي میږي وي یا مچۍ وي یا کیرړی وي چې هر څه وي هغه چوچو کوي هغه ته څه وایي چیرپ مین چوچو کرنا ٹھیک ده هغه سونګ ماته شروع کو چوچو شروع کړو and gave his wings a little tug او هغه کوم وزري خپل وزري چې هغه د سراټولې وندې کې ټګ مین کینچ نه د سراغونډه وندې کړی او وزري د سی یو طرف ته مطلب راغونډه وندې کړی ماته قتل and that's the way he showed that he او دا شان هغه ماته خپل ځان شو کول لکه خودلې چې he was very glad to be a bug چې زه خو glad څه ته خوشي چې زه یو بګ خدای پیدا کړی ما او ډیر خوشاله او خپل ځان شو کول چې زه یو کټمل یم ټیک شو دا چا لیکلو مرجوري باروز دا یو هغه لیکلو هغه دا ریپرزینټ کړی دی ټیک ده بیا ورپسې راځي ګوره پوسټ ریډینګ پوسټ مین بعد او ریډینګ پړنا مطلب هغه پری ریډینګ او دا څه شی دی دا پوسټ ریډینګ دی have you ever heard the sound of a bug وکله تاسو د یو بګ مطلب تاسو د بګ کله ساوند اوریدلې دی لکه دا چوچو موچو دا تاسو اوریدلې دی تاسو باندې کوي بیا وی did you like the poem the bug وی تاسو دا کوم سبق دا poem تاسو ویلو وی دا تاسو خوښوي تاسو دا خوښ شو کنه while reading څه وی are all bugs harmful وی آیا ټول کم کټملې چې دی یا انسیکټ هغه مطلب نقصان دی نه ټول نه دي ښه بعض دي کې پالینیشن کوي بعضی څه کوي ټیک ده دا مثلا پیج نمبر 3 اوس ګوره زه د دې ریډینګ کوم بیا ورته ګورئ and when the rain had gone away and sun was shining everywhere I ran out on the walk to play and found a little bug was there and he was running just as fast as any little bug could run until he stopped for breath at last all black and shiny in the sun and then he chirped a song to me and gave his wings a little tug and that's the way he showed that he was very glad to be a bug ٹھیک شو ها اوس راځو د پسې شې دی پیج نمبر 4 باندې دا د دې ایکسرسایز دی خو د دې ایکسرسایز دا به موږ وروسته کوو نن موږ صرف د دې کوم کوېسچن چې دي هغه وایو بل ویډیو کې ان شاء الله د دې ایکسرسایز کوو خو نن د دې صرف دا انسر دیس کوېسچن دا وکړو سو لومبه کوېسچن سره what did the poet find on the way Unit 1 A tiny creature دا داغی question دی the bug ایک چھوٹی سے مخلوق Answer this question لومبه question دی what did the poet find on the way وی شاعر چې دی هغه په لاره کې څه ولیدل مطلب څه ولیدل The poet answer به څنګه لیکي The poet found a bug on the way شاعر چې دی هغه په لاره کې یو کټمل ولیدو دویم ته وګورئ Why did the bug give his wing a tug وی دا بګ چې دی د خپل وزر ولې د سره غونډه وندې کړی انسر به څنګه لیکي to showed has glad to be a bug چې هغه خپل خوشحالي ظاهره کی خپل خوشحالي وخی هغه کټمل مونږ ته ټیک ده
بیا ورپسې دا دریم کوېسچن دی وای why did the poet go for a walk شاعر چې دی هغه ولی بار وروتو ولی بهر ووتو چکر لا مطلب ولی بهر ووتو نو انسر به څنګه لیکئ to make himself fresh and see the nature چې هغه خپل ځان فرش کی او وګوري دغه نیچر دغه ماحول بار وګوري انجوy کی ټیک ده بیا ورپسې راځي دریم نمبر وای naming words څه ته وایي words which shows nouns are called naming words هغه چیز چې هغه شو کوي خپل nouns خپل نوم هغې ته څه وایي naming words sentences for example دا وګورئ یو علي دی نو Ali is my elder brother علي چې دی هغه زما مشر ورور دی پېښور we live in پېښور موږ په پېښور کې اوسېږو پنجاب دا وګوره موږ دا words دي دې باندې جملې جوړو پنجاب people of Punjab are good د پنجاب خلک چې دي هغه ښه دي goat I like the meat of goats زه خوښومه د چیلۍ غوښه بیلون color of balloon is pink د بیلون د پوکړۍ د غبارې چې کوم کلر دی هغه څنګه دی پینک دی ګلابي دی ټیک شو امید لرم تاسو ټول به دې ځای پورې پوه شوي وئ ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې مونږ د دې کوم ایکسرسایز دی او کوم اورل کمیونیکیشن دا هر څه مونږ ټول کوو د مور پلار خدمت کوئ مونږ ته هم دعاګانې کوئ خپل ځان خیال ساتئ ټیک دا 15 وخت مونږ کوئ خپل او دې سره زمونږ ویډیو سره ترسي مونږ لره کې اجازه ته د الله پامان